بسم الله الرحمن الرحيم باب قصة غزوة بدر وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. حدیثنا غزوه بدر ولا قصات ته بینیمو خبره کړې و سواله کې درې غزوی شي خورګي جنگ نه ورغله هغه د دې غزوه بدر د لپاره پیش خیمه ګرځېدلې مقدمه په تور باندې بیا غنه بعد غزوه بدر وشوه. د غزوه بدر وسنګ شول اصل کې خبره دا و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره ورسېدله چې د مکی ولا ایوه تجارتي قافله د شام علاقې نه واپس را روانه ده او دا چې کومه قافله و په دې کې ار سړي روپۍ شامله کړي و تجارت ولا ار سړي خزر کې روپۍ شامله کړي و هغه دینارونو نه 50,000 دینار ولا تجارت ورکی تقریبا خرچه چې کومه خستی شي و ناغه زمانی مطابق خزون ته خبرې نن سبونه کروڑو ولا پیسہ جوړیږي صحیح ده نه د شیطان میلا وا دور پسې وتلو سیر دا قافله مو تجارت لوي دي سره به کافر او طاقت کمزور شي دي سره به املا موت شي دي سره به دو ضعیف وګرځي ځکه اکثر خلک جنگ کوي جګړه کوي یا قوت خای په دغه مول په واجبني خالر شخای نه د مالی طاقت څخه خاتم شي ارسبي خاتم شي خدای کارونه ودو ته سترې کې سره پاته ولګیدله سیری دا کسون سدي مخالف وروتلی دی پیغمبر اسلام سره صحابه مو بنی عمله کول غوړي نه ابو سفیان خو مشهور دي قافله ولا غزمزم غفاری ته روپیو منستلوړ شماکی ته ټول خبر کسری مو بنی خو حمله کی دن کی اروشي مو باج کی ځکه ساویا کسونی په اویا کسونو سانه کیږي ورکه سردارون مردارون دي که جنگ پی شو بیا خو بعد ده مول برنه به کسون برنه به قتل کیږي به نه زمزم غفاری را غله د هغه جامیش لولي تللی والو سید ما کې خلکو خپل تجارتي قافله مو بچ کړي خپل مول او تجارت مو بچ کړي نه ابو جهل شو اند شنور ډیر کسونو مشرون هغه ټول خال خبر کړلو خپو تماشو و غیره سره بین باجو سر روان شو بدر میدان طرف ته سیری مو بوسو زر کسونو تقریبا سره واسیون ار چډیر وو او دا کومه علاقه بدر دي ته بدر زکل شزدي کیو کویو یا چې نو هغه کې به خال ډیر وتراتلو تجارتي قافلې به دي لره غړې دي زی بازار لګیدو بیا بدر بنی علاقہ مشهور شولا غونډه ندیستاغو کسونو بیا ورپسې روغللو سکله دوته د اندازه وشو چې مونږ خدا قافله وتلې پیغمبر اسلام ته پاته ولګي د اندشه صحابه وته صافو ساحل سمندر بنی وتلې د دې علاقې نه د بلی سره مشد لنجارو غل زر کسون دي صحیح شو نه 313 کسون علاوه پیغمبر علیه السلام سره 314 یا 315 نه بیا دو مانس کې دا جنگ وشو کافرونو اویا کسون ور کې مردور شول او یا کسون ور کې بندي شي قیدی شي خدای ته پات خیر کړی و دا جنگ بدر څخه د تل شي اقدامی جهاد اقدامی جنگ و دا یو خو دفاعي جهاد دفاعي جنگ وي څه کافر عمله کوي ته بیا دفاع کوي ځون نه یو د سیسه ته په ویر شي مخ کې نه په ویر شي دوی چې کله د ابو جهل سره 1000 کسون رخکر روانو نو دوته دا پاتا وشول سیری څه خبره مشهور شې کورس بن جابر فهری سره یو کاسو دی ځون سره ډیر غاټ لشکر روان کړه دا بیا الله پاک د آیتونه نازل کړل ستاسو هیڅ کله ما خفا کیږي الله به تاسو مدد وکي پرشتو په ذریعہ سره 3000 پرشتي بالا د تر وستي په دې سره به دغه پرشتو سره ته خبرې ملو شي سیری دا فتح آینده تو د پر ملو دن کې د فتح بیا وشول وته کبه دا لخر ورسیږي کورس وغیرہ ولنه ته مو نور 15000 پرشتي برستو سره تاسو زړه ته اطمینان حاصل شي او به خدای کارونه دا اوس دا جهاد کې سړی ډیر ستړی خوبونه ور کې نه شپې ور کې تیرای دوبنه خدای پاک بیا یو اونګر واستلو سړی تر خوب شي اسره دی غټوله دام شي خدای وته سکون ور کړلو او دو علاقې په خدای بارون او کو کافیرو طرف ته چې کړو علاقہ دو په شګو علاقہ شګو کې خپاخه خيږي چې کډو کې خپانه خخېږي اول زما کوچي سکله بارونو شو د شګه خو سره مضبوط شي کنه او چې کډي ول علاقہ سره یاد شول چې کډه نشوله ناغو په لبه جنگ وغیرہ کول ګرون شلو سنده خبري خای غزوه بدر الله کې سیته ګوري ولا قد نصرکم الله تعالی تعالی دې تاسو مدد وکړلو به بدرن بدر زوی کې وانتم اذله تاسو ډیر کام وي غټم کې فتقوا الله الله نه یریږي تقوا ارمشا زون سره ستي لعلكم تشكرون تاکي تاسو شکر گزار وګرځي الله لپاره اذ تقول للمؤمنين اي پیغمبر کله تاسو مسلمانانو ته دا خبره کوله مجاهدینو ته الی یکفیکم آیات تاسو د پاره نه د ډیر ویلي
ایمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکة منزلین څه الله دې تاسو مدد وکړي په 3000 فرشتو سره راکوزي شي د الله په حکم بلا بلکې ویل نه دي سره تاسو د پر ډېر کپیوله بوشي بالا ان تصبروا کا تاسو ټینګ اوسیږئ مضبوط اوسیږئ ثابت قدم اوسیږئ وتتقوا الله نه یریږئ وياتوکم من فورهم هذا کبه در پسې د بل لخر اچانک رول عمله وشله نو یمددکم ربکم ب5000 من الملائکه به خدای دې تاسو مدد وکي په 50000 فرشتو سره مسومین څو سره کومي وس پیغام نشان زدي وما جعله الله الا بشرا لكم ادا فرشتي خدای نازل کی د تاسو د پاره د فتح یو خوشخبری وا ولتطمئن قلوبكم به او دې سره تاسو زړونو ته اطمینان ورسیږي ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم حقیقی مدد خو صرف د الله طرف نه د زبردست او حکیم ذات ته په کثرت عدد سره او په کثرت عدد سره څنګه کی سمون ډیر یا کسون ډیر وي الله فقد شي تزکو وکل يقطع طرفا من الذين كفروا دې د پاراس یو ګروه یو جماعت یو ټولګای تابو کی کاټی کی دیاو کسونه چې کافر دي نه ابو جهل و غیره ولا کسون او یکبتهم یخ ذلیل سپک کی پیان قلبو خائبین سو واپس سی خرزیلوی او خنا کوم وی پیان قلبو خائبین ناکوم واپس شي وقال وحشي بن حرب سيبيي رضي الله عنه قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار یا عدي بن نوفل صدا حمزه سیب سو دی د طعيمه بن عدي سو د بدر جنگ کی قتل کړو کافر سړی یوم بدر بیا غزوه احد کی بیا حمزه سیب سره ظلم وغیرہ کړو شهید شو مختی وقول تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم سکله تو سره الله دا وعده کوله چې په دوه ټولګای کې یو ټولګای به ته ملوي یعنی اوس سره تاسو مخ کیږئ صاحب دي تاسو پیغمبر سند صحابه دا خواهش او سری مو ټولګای سره مخ شو چې کی وسله نشته تجارتی قافله د خدای کارونه هغه لوړه د بلی سره د مخ شو چې کی زغای ورکی وزات شوکت زغی منه د اساس لخوا ور سره وا یو تشلو سړی هغه سړی تلوغونی لګیږي سکله به ششي دا خطر شیر سي الو کې میغ غورځیدلې بلګي خوړل ګرون وی کنه پام سره سړی خوري سوري کې مخاخ نشي تلو کې مخاخ نشي نو د پر لګ د مشکل شوله بیا سری مو باو کسونو سره مخ شو چې شد اصلخینه ډاکه قافله ده الايه مخ حدیث ته وبسند المتصلين الى الامام البخاري رحمه الله وبي قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عبد الله سیب د خپل اباجان روایت کی او د خپل اباجان پرې کې چې کعب بن مالک سیب دی ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك مخبل اباجان كعب بن مالك ندوردل يقول غيلو لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم جنگم کړه د جهاد کړه ز په کې ورسته نه پاتې شي تخلف يتخلف من ورسته پاتې کیدل ورسته پاتې کیدل تل شي الا في غزوه تبوک ها تبوک جنگ کې ز ورسته پاتې شوم غیر اني تخلفت في غزوه بدر ها بدر جنگ کې ز ورسته پاتې شوم هغه واجدات غزوه بدر اچانک پیښه شوله تجارتی قافله ولا خبر ملو شو پیغمبر سم خلکو تل کچو سره تیار سورلې تیار اسلحه هغه کسون مو سره لوړ شي نا کی به ډېر کسون پاتې شي ولم يعاتب احد تخلف عنها کوم سړی نو ورسته پاتې شو هغه ملامتي نو شي ځکه حکم نو ملا شو څار سړی د لوړ شي انما خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم يريد عير قريش پیغمبر سم بسوت جنگ د پر اراده دا واسطه تجارتی قافله شکی وي يريد من اراده عير قريش من تجارتی قافله حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد تر دې خدای دو جام کړو سره مانس کې جنگ روغللو او کسونو سره دو خیال کین او موږ سره مخامخ شو بیا دې زر کسونو سره دو مخامخ شولو مختباب د باب قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيثون ربكم چې کله تاسو خدای ته پریوت کولو مدد مغختلو استغاثه مکوله چې پروردګار دې مو مدد وکي
فاستجاب لكم خدای دې تاسو دوا واورېدله قبول یې کړله او بیا دې ته دا ویل شي انی ممدکم زه به دې تاسو مدد کوم بألف من الملائکة په زر فرشتو سره مردفین لګاتار به درته رکوزیږي وسې پرله پسې منځ کې بیا ټیم نه وي لکه لګاتور چې څه روان کړي ما تیل شي وما جعله الله الا بشرا لکم او دا خدای فرشتې راوستلې دا امید دي تاسو یو دا صرف دې دپاره چې یوه خوشخبري ته میلو شي فتح به تاسو وي او دا جنگ بدر د اسلام او د کفر منځ کې ټولو نه اول معرکه د ټولو نه اول جنگ شوه د کفر اسلام منځ کې ځکه د شیطه حالات پیښ شولو ولتطمئن به قلوبکم دې سره تاسو زړونو ته به اطمینان میلو شي ځکه فرشتي برکتي مخلوق ته ومن نصر الا من عند الله ها حقیقي مدد خو صرف د الله طرف نه ساس الله کې ان الله عزیز حکیم الله تعالی زبردست یعنی طاقت ولا ذات ته زبردست منه پوسل وسوله حکیم حکمت ولا ذات ته اذ یغشاکم النعاس چې کله تاسو باندې خوب غونې راغله پړکول شولې سترګې م پړکول شولې اذ یغشیکم النعاس شته وځي کې امانه منه دا د الله طرف نه یو امن و تاسو د پاره تاسو زړونه ډیر په سکون شولو کله سړی ډیر خوب ویری کې پروت یا غم خدای کې پروت وي لاغونې خوب ویر شي एकदम د سترګو باندې بوشي 15 میلاټه الای غاوي خو دوره څومره ستړي کنه د ټولو نه شي و غورځيونه نو دونه د سټوله ستړي و غورځیدله وينزل عليكم من السماء ماء او الله دې اسمان تاسو باندې بارانو او ورولو دي کې څه پیدا لیطهرکم به سدي سره دي تاسو بدن بسا پوشي بدن سره به سړی زړه صفوي ځون بدن صفو ساتي خو زړه صفکیږي کنه ويذهب عنكم رجز الشيطان او دې سره د تاسو نه شیطان ولا پلیتۍ لري کې شیطان پلیتۍ معنا شیطان وسواسې شولې ستاسو ځل کې وسواسې نه زیات تاسو لاګي دا خو ډیر دي تاسو به شي اسی به شي وغیرہ نه دا وسواسې د لری کې وليربط على قلوبكم او زړونه مخ مضبوط کی وتړي د تکله شای وتړي بیا مضبوط شي ملا وتړي ملا بیا مضبوطې سړی نه اختلای شي شوا تړي هغه به نه خوسیږي کنه ورای پوښ ټینګ وتړه سره خوسیږي نه بازوره پرې وړه نه د شي تاسو زړونه به ټینګ وتړي خالص خواږي او بس که زړه به لګ ټینګ شي نه د شي د شي کې دې سره به تاسو زړونه مضبوط کی وای ثبت به الاقدام او قدمونه به مضبوط کی خپې به مضبوطی کی ځکه د شګلنه علاقې دي کې تاسو خپېوال نو وتل شګي کې سړی منډه نشيوال اوس ور باندې بارونو شو شګه ټوله کې نستل دي سره تاسو خپې مضبوطی شي او ارادي به مضبوطی شي اذ یوحي ربک الى الملائکه کله دې تو رب فرشتو ته د وحی کوله انی معکم زتو سره در سره فثبتوا الذين امنوا کوم مؤمن کا سنی تاسو د غزلونه مضبوط کړي زړونه شي کوي مضبوط کړي تثبیت وکړي خوته ډډګیرانه کوي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب کوم کافر کسان دي زبر یو په زړه کې خوف واچو روب واچو ډور واچو هغه به غبرهټ کوي فضربوا فوق الاعناق هغه د مرګ ورمیګونو بنی وای قتل کوي شکه ذبح کوي اعناق من ورمیګونه ورمیګ تلش وضربوا منهم كل بنان په هر باندې وای لسونو بنی وای غوتو باندې خپل لسونو نه کاټ کوي ذالک د دی وجنه وسره واکه چې دوی د خدای دښمنان دي بانهم شاق الله ورسوله دوی د الله رسول کل کر مخالفت کړه د الله رسول خلاف جنگ تر وتلی و ګور اسلام ختمي او مې شاقق الله ورسوله کوم سړی دی الله او رسول مخالفت کوي نه د کوم کدو کړي لا کې دلشي ظاهره د چکو سره کټکیږي فإن الله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب ولدا د سخت سزا ولدا مخت حديثنا دي ولا تشريحات يذكري وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن محارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ابن مسعود سيب دي شهدت من المقداد بن الاسود مشهدا مود مقداد بن اسود سيب ولا يو منظر وقتلو مشهد من منظر دي ولا يسين وقتلو منظر اصل کې دا شی سکلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره ورسېدله چې ته مقابله کې زر کسان لخکار روان ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د مدینه ول انصار دا وعده کړی چې د خدای رسوله ته مدینه ته هجرت وکړه موږ دې ته یری وکړو دا وعده وسره کړی خو کله دا جنگ را پیښ شو پیغمبر سم تلاغونه سوچ ویراغلو چې دا کسانو خو مو سره وعده کړی است سره مو ملګرتیا تو سره مدد کو تو سره مو ملاتړ کو خدا خو د مدینه نه د مو سره وعده کړی است په حفاظت کو مدینه نه ورچنه خو وعده مو سره نه ده کړی نو پیغمبر سم خلکو نه به مشوره وتل ایها الناس اشیروا علی مت مشوره وکي کنه مسله دا سدو تیار شي سره مهاجرین حضرات ول خپل بهادری بیان ک سیار رسول الله سره تیاری شکای مدي تولندي غشي و غیره ابو بکر و عمر سه و غیره ډیرو کسانو خپل
هغه ته ویر کړله چې یارې موږ سره بالکل هر چیز ته تیار یو. پیغمبر سم بیا خبرې وکړې چې یارې مو ته مشوره راکړې. مقصد دا چې د انصار حضراتو سم مشوره ده کسه نه کې سعد بن معاذ صاحب پوښتې چې یا رسول الله ته کوم حبشي برک الغماد علاقې ته ستایي مو بیا تو سره تیار یو سود سره. مقداد بن اسود صاحب پوښتې چې یا رسول الله ته څه کول غواړي مو سره تیار یو. مو د موسی علیه السلام امتیانو غونې نه هغه موسی علیه السلام تل سي موسی علیه السلام لوړ شه قوم جبارین سره تخپل و جنگیګا رب د بوزه ځانته مو خو نشو جنگیدل مو خدل ته کې نو خپل روم ملنه کولای زون نه خر پوچو بندې چې موږ د شیطان خبرې نه کو یا رسول الله سره هر شي کې تیار اوسئ. دا صدا خبرې کله پیغمبر سنسور دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ مبارک د ګمکې په شون دی وپړه کې د خوشحال شولو ناغه نه بدل شلو بیا تیار شي جنگ د پاره مغه خبره کوي چې مقداد بن اسود کله مسوا کتلو لعن اكون صاحبه احب الي مما عدل به ارمون د کدا خبره مو کړی وا او بیا دی خبرې بدلی کې ټوله دنیا صبر بارا کړی شي بیا مو تر کړی شي مو د ټوله دنیا نه خسته خو دا خبره بخستله سکومه دی دومره نره خبره کړی وا. اته نبی صلی الله علیه وسلم یدعو علی المشرکین د پیغمبر علی السلام ترولو پیغمبر سم مشرکونو تخیری کولی خدای په کته د کسون تابو کې وغیرہ خدای په کته د قتل کې ځکه د اسلام شری مخالفین دي نو د پیغمبر سم ترولو فقال وتیل شي ما خپکی گئی خدای رسول الله لا نقول كما قال قوم موسی مودي موسی علی السلام کومونه خنیستو ته دا جواب درکو چې اذهب وربك فقاتل اذهب انت وربك فقاتلا تلور شه رب د بو زمازي و جنگيږي څومره سپکه خبره مو ته دسي نه ولکن نقاتل عن يمينك وعن شمالك مو به تو سره جنگيږو خي طرف نه غس طرف نه وبين يديك وخلفك مخنه سر تنار طرف نه تو ته مو شو ګرچا پیرو تو سره ورکونه چوته چوبته در بني ولګي. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشرق وجهه وسره د سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خوشحال شو او مخ مبارک د سور لسن سپوږمۍ په شان د منور شول روشن شولو. اشرق معنا رنګیزیدل خوسته کیدل رڼا کیدل تل شي. مخت حديث أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر نڅکله لګ مخته ټیم وکنه پیغمبر سم دعاګون اعلان وتلی ای پروردګاره تو ته خپل وعده د سره کوم یا الله د تو دا وعده است به د مدد کوي یا الله کنن د 313 ستوري دي کدا ټول وغورځيږي کنه به خو د دنیا ټول شي تیار شي د 313 کسون سره د کدانن شهیدون شي به تو عبادت کوونکی په دنیا کې نشي پوتې خدای وخت د مدد وکي الله بدایتونو نازل کو مخته کسه اللهم انشدك عهدك ووعدك الا تو قسم در کو یعنی وعده نه خل اللهم ان شئت لم تعبد ای خدای که تو وغوړي بیا به تو سره عبادت و نشي دا کسون دین ننده تیر شي دی په دې ځمکه کې چوشتون استویوت کی دا دواګونی کولی یو مخي ابو بکر صدیق صاحب رسول رسول الله بس ډیر د فخر ابو بکر بيدیه ابو بکر د پیغمبر علی السلام لوسترونه بس ډیر د فقال حسبك بس ډیر د یا رسول الله تو د قبول شي د بس نور زون ما زوروا فخرج وهو يقول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ټکیلو د خیمې نه سکل وروتلو سيهزم الجمع ويولون الدبر صدغه لخر ته شکست ملوشي او شوبتو کی په تخت بلوړ شي مخته باب ده اندي سره تړله باب ده. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم ابن جريج دو ته خبر خير ده قال اخبرني عبد الكريم انه سمع مقسما دي مقسم نور دي مولا عبد الله بن الحارث دادي عبد الله بن حارث ذکر ده غلامو يحدث عن ابن عباس ابن عباس ابن بيني انه سمعه يقول ساغه دا ورته پیغمبر سم دا تلاوت کولو لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون الى بدر معنی ده لا يستوي القاعدون من المؤمنين کوم کا سون نوستي یعنی جنگ ته ندی لوړ کوم لوړ دي ندی برابر سره کې ویلې زنه کا سون جنگي بدر ته لوړ زنه نو لوړ ظاهره خبر زو کې دراجو کې بیا فرق شتو کنه. باب عدت اصحاب بدر وز ته مخ ته خای دی بدر لکم کا سون سی هغه تعداد ته خای 313 کا سون سیدا طالوت علیه السلام سود مخ کې زمانه کې تر شو داوود علیه السلام زمانه کې نه داوود علیه السلام اټیم کې عمر کې کامو د جالوت یو ظالم سړاو دی به ظلم غره کولو طالوت خال تیار کو سره جنگ بدی سړی سره کو نا ټیم کې داوود علیه السلام تیر کړی کا چوک جالوت قتل کی کانا زبغه تخپل لور په نکاح ویر ک انده سینما بد شی ویر ک بیا داوود علیه السلام جالوت قتل کړو او د کوم کا سون سره او طالوت جالو غسر داوود علیه السلام سره 313 کا سونو
نو د غزوه بدر له کوم کسان دي 314 د مغو له تعداد د مغو په شان دي ده او ته دیدو کې به کنده خی باب عدت اصحاب بدر د بدر له کسانو شمار عد من شمار. وبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال استصغرت انا وابن عمر. دا صاحب فرمایي چې زه او ابن عمر سه مو په د جنگ بدر کې واړه شمرلی شیو کنه. بدر جنگ کې کسان به تللو سه 15 کولو یا 15 نه پوسوا سوارلس ولا کس سوارلس کول ولا کاس بنا پرېږدولو نه بالغ کسان استصغرت منه وړو غنل نابالغ کسان جنگ ته نه بتللو خمخته خای ها مخته د لفظ ها پړېږي مات سره یل شي ها معنا د تحویل سند یعنی یو سند خدیزی پر بیان شمخته بل سند بیانیږي. وبه قال حدثني محمود قال حدثنا وهب عن شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال برا صاحبي استصغرت وانا وابن عمر يوم بدر. بدر جان کې زه او ابن عمر سه مو واړه شمرل شیو وکانه المهاجرون يوم بدر او بدر جان کې کوم مهاجر کسونو کانا سو دو هجرت کړه مدینه او څو کسونو ورکیو نیفن على 60 شپیتون لک زیوت درش پته وغیره والانصار نیف و 40 و 200 او د کوم انصار حضرت دار کې څالور صالح 15 200 څالور 15 تو پر یو سیدا 240 نه زیاتونه 240 ته څکله ته څور وچی شپتور وچی 300 پر جوړیږي کنه څه دی پوسه. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا بإسحاق قال سمعت البراء يقول حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا. اسمه دا حدیث هغه کسانو خیال چې بدر جنگ کې شریک وو هغه یې انهم كانوا عده اصحاب طالوت چې د مولا تعداد څو شمار د طالوت ولا کسانو په شون د طالوت ولا کسانو څو دیار 313 الذين جاوزوا معه النهر هغه سنس په نهر علاقې باندې طالوت علی السلام سره تیر شيو. اصل کې خبره ده چې د کوم علاقې نه دوی تیردل مختلیاره کې نهر راتللو طالوت علی السلام کسانو تیل سره توس کله جنگ ته څه به ډېر وماس کې به سړی درون شي کنه ډېر ګرمۍ کې وس کې به سړی شال غون شي دو کې کوم کسان ایماندور یا غلا غونس کلی وي انور کسان یې مخې وبواس کلی روز کلی مازی به ور پلان شول سره تلونه نه کوم کسان سره لوړو جنگیالي کسان مجاهدین مرد مجاهد مغول کا تعداد څومره 313 نو د کوم کسانو سره نهر سره تر شي څومره 10 و 300 313. قال البراء براسه لا والله ما جاوز معه النهر يا نهر الا مؤمن. دي سره په نهر تر شي صرف صحیح ایماندار کسان تر شي نور خو پاتې شي نور ډیر وسره. فبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث اسمو بصحابه سره کی خبرې کولی ان عده اصحاب بدر لكم كسونو كان على عده اصحاب طالوت عليه السلام ولا كم لخر مغمره تعداد الذين جاوزوا معه النهر سكم كسونو سره په نهر تیر شي جنگ ته ولم يجاوز معه الا مؤمن صرف سره کامل کسون تیر شي 19 و 300 300 ديار لس يا لاس دي بوسا. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثني يحيى عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء ها من سند بدل شو تحويل تل شي یا ها من دا الحديث دا حديث تا یا ها من بل دا الى اخره اخره پر باسند سی ور پس وشمره. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء قال كنا نتحدث مو بده سره کی خبرې کلی سره سو کسونو ان اصحاب بدر 319 بعده اصحاب طالوت صد بدر لكم كسونو دا دیار 300 دیار لسودی طالوت علیہ السلام لخکر لکسونو برابرو الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه الا مؤمن. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش. د جنگ بدر نه مخکې پیغمبر سم کوم کپیرونو سرغانی غونډاګر غونیسو هغه ته خیری کړي چې خدای په کتی تابو کې لته برباد کې لته یو هي لته په خپل قهر نازل کې د شی تخیری کړي کافر ته خیری کول سیدی کول شي سړای سکله ظلم زیات ډیر شروع کی کنه دوا ته والا کې کړي خدای هدایت او توخه کې هدایت نه تابو کې د سیال شي څوک څوک شیبه او عتبه او الولید او ابي جهل ابن هشام وهلاك مغو هلاکت ولا خیری کړي خدای ته هلاک کی. وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا بإسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة پیغمبر سن کعبه ته مخ ویلوړو فدعا على نفر من قريش کې سو کسونو ته ډېر خیره کې ځکه دا ډېر بل شوند کسونو حد نه تیری دن کې سره چوبني ببریک نه نیولو على شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه والوليد بن عتبه وليد بن عتبه وابي جهل بن هشام ابو جهل. فاشهد بالله عمر بن خالد سے زهير د مختین ابو اسحاق عمر بن میمون به عبد الله صاحب نه بیني عبد الله صاحب دی چې قسم دی خدای د دوه کسان فریضه نه خوره
مغادي فاشهد بالله لقد رأيتهم سرعا ایس دا کسون څو د کومو ته خیری کړي د مې بدر جنګ کې کتلی سو ټول قتل شي مردر شي پراتو لکه د کجوري ونی وای یا د سټي پراتی گاډي واړي دسي گاډ واټ پراتو سټ په مخ پراتو قد غیرتهم الشمس ډیر غرمه دی واجنه چمړي بدلی شي وي تور شي بل شندې بدرنګ شي وکانه یوما حارا او غرزي غرمه ډیر تیز او ګرمي ډیره تیزه